السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ما سره زما مرګره شهنشاه موجود دی او مونږه نیبرهوډ ډاګی خیل نوشیره کلا کې موجود یو په نوخار کې چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي شفیع جان صاحب پی ټی آی نور چې کوم لیډرشپ دی هغه د نوخار په دوره را روان دی 24 جنوري نو دغه حواله سره مونږه د نوخار په هر یو چوک پروډونو په مختلف چې کوم غټ غټ بورډونه دي نو په هغې باندې یو فوټو کتو حاجي طفیل صاحب نیبرهوډ ډاګی خیل چیرمین دی او د تعارف محتاج نه دی د پاکستان تحریک انصاف دپاره د سیالۍ د ډخرې او د جذبې برپور د ټول برابره چې کوم جنگ دی د ټول برابر جنگ هغه یې کړی دی او په هر مقام په هر ډګر باندې جنګېدلی دی حاجي طفیل صاحب نن هم چې په نوخار کې کومه اکټیویټي شروع ده د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د پروګرام حوالې سره نو هغې کې مونږ خو 1 نمبر ورکو ځکه چې په هر چوک باندې د دې فوټو لګېدلی دی او همیشه چې د پی ټی آی کم پروګرامات کېږي نو هغې کې برپور شرکت هغه د نوخار نه د دې وي ډېره مننه حاجي صاحب تاسو مونږ له ټایم راکړو دا به راته وایي د هر چوک هر بورډ په هغې باندې ستاسو فوټو دی وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ستاسو د کور مخې ته به ځي د کلي مخې ته به ځي څنګه استقبال به یې کوي څومره خلک به راوځي او دغې دپاره د تیاري حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم تفهیم به یې مونږ خو چې کوم دی ستاسو شاهجي ډېره مننه تاسو راغئ او زمونږ چې کوم دی شارټ نوټس باندې تاسو چې کوم دی زموږ رایې چې کوم دی هغه معلوموئ او ستاسو کیمرې په ذریعه باندې چې کوم دی نو عوامو ته رسي لومبي خو داسې پروګرام دی چې اوس مونږ میټینګ 3 بجې میا صاحب یو عمر په حجره کې هلته کې د پوره نوشیره کلا میټینګ وشو هغې کې زموږ ټول ملګري چې کوم دی ښه بھرپور شرکت وکړو ښه ټولو چې جذبه وه ولوله وه او انشاءالله ښه ټول چې کوم دی دا تیار یو نو لومبي خو به داسې زه اوله خپل نوشیره کلام ورکړم چې یاره لکه انشاءالله د نوشیره کلا نه زموږ ټارګېټ دا دی چې دا 4 جي یونین کونسل دي نو کم سے کم زموږ دا ټارګېټ دی چې دې نه زموږ 2000 کسان چې انشاءالله دا خو کنفرم به انشاءالله راوځي فی کونسل 500 کسان چې کوم دي او دې نه بس یوه وي خو دا 2000 خو چې کوم دی انشاءالله دا ملګرو چې کوم خپل هلته دغه وکړه نو دا به انشاءالله پر یونین کونسل به 500 کسان چې کوم دی دا به راوځي نو نوشیره کلا نه به چې کوم دی انشاءالله 2000 کسان راوځي او همیشه چې کوم دی نو کله چې د پی ټی آی پروګرام شوی دی که تاسو ته یاد شي دې نه مخکې الیکشن نه مخکې مروت صاحب راغلی په هسپتال ډاک باندې موږ یو کنونشن کړی و هغې کې تقریبا لکه 50% کراؤډ چې کوم دی هغه مقامي وي هر یو چې جلسه کېږي یا یو دغه کېږي نو مقامي خلک چې کوم دی نو کله چې هغه پارټیسپیټیټ وکړي نو هغه چې کوم دی ایونټ چې کوم دی هغه کامیاب شي نو که تاسو خیال کړی وي هسپتال ډاک چې کوم دی نو هغې باندې یو شی و هغې کې نو شرکانه خلکو بھرپور شرکت کړی او یو ډېر بهترین جذبه وه پکې انشاءالله هماغه جذبه ده که خیر انشاءالله سهیل صاحب چې کوم دی زموږ سی ایم صاحب سهیل افریدي صاحب هغه چې کوم دی هغه کم مینه او هغه کم چې انرژیټک او کم چې هغه د کارونه روان کړي دي نو څه د عمران خان چې کوم دی د خان صاحب هغه مینه د خلکو کې او څه چې کوم دی د سهیل صاحب خپله مینه ده د عوامو کې نو انشاءالله کراؤډ به ښه مزیدار ښکلی کراؤډ به راځي بلکل دا راته وایي د نوجوانانو سره ستاسو دې ټایم کې رابطه ده پروګرام حوالې سره رابطې به کوئ مخکې پروګرامونه شوي سبانې پر بله ورځ چې کوم پروګرام دی د دغه پروګرام د تیر شو پروګرامونو د سهیل افریدي صاحب د استقبال څه فرق پکې محسوسوئ په ځوانانو کې فرق شته بالکل جی زه دا یم چې لکه د کله چې کوم دی خامخا اتار چړاو راځي پارټۍ کې په هر ځای کې اتار چړاو راځي زموږ پارټۍ کې چې کله د الیکشنو خلکو کې یو جذبه وه او بیا د کال نیمو شو هغه جذبه لکه معمولي غوندې مدم شوې وه د سهیل سره چې کوم دی دې سره هغه خلکو جذبه چې کوم دی هغه سیوا شوه لکه مونږ چې ګورو لکه زه بالکل میا عمر سره چې کوم دی بالکل میا عمر سره چې کوم دی زه ګرځم نن هم خلکو بلکې مونږ ته لوکلی د خپل نیبرهوډ خبر به کوم داسې علاقان مونږ سره رابطه کې دي هر کس لکه خپله وایي ورنټیرلی چې حاجي صاحب ورې ټایم ښایه لکه ټایم دا اوسه پورې نن 7 بجې د میا صاحب اوس چې زه میټینګ دی سی ایم سره چې کله میټینګ وشي بیا د هغې نه پس چې کوم دی مونږ ټایم اناونس کوو خلک اوس نه مونږ سره رابطو کې دي چې حاجي صاحب کوم ځای نه به روانېږو ستاسو به چې کوم دی نو پوینټ پسې کېدو بیا به کم خوا ځو بالکل جی ما تاسو ته وایي چې خان صاحب هغه کومه جذبه چې زه وینم که نه هغه 2024 کې هغه چې کوم دی نو واپس بیا اوچته شوه اوچته شوې ده بالکل او بل دا کارونه وکړه چې هغه کوم د خان صاحب ویژن و هغې ته عملي جامه چې کوم دی نو هغه سهیل صاحب ورکوي ځکه هغه داسې یو طبقې نه دی میډل کلاس ته دی که تاسو ګورئ د مخکې څونه چې زموږ چیف ایگزیکټیو اسیم راغلي دي هغه د اپر کلاس نه دي دا د میډل کلاس نه راغلی دلته چې کوم دی زموږ د عام ولس درد دی ورسره لکه بل ځم یو پوسټ تاسو کتلی وایي په یو کال باندې یا په یو ویډیو باندې هغه چې کوم دی په 5 منټ کې حاضر شي بل دا چې هغه انرژیټک دی نن په نوخار کې وي سبا د صوابۍ کې وي پوره راوند کې چې کوم دی هغه
ګرځي پر صوبه کې ګرځي نو دا د چې انرجیټک دی بل چې هغه هانس دی بل چې کوم دی هغه دا چې هارت ورک دی بل هغه د لاندې نه راغلی دی لکه داسې یو آی اس اف نه د مطلب عمران خان وایي چې هغه کم بزغلي ما کړلی و که نه هغه نن هغې سره تړلی دی دا عمران خان اوس وایي چې دا هماغه زما چې کوم به ما کولو کم بزغلي چې ما کړلی و هغه بس ټول تیارېږي انشاءالله ټول تیار دی نوخار تیارې والي سره څه تیارې مو کړې اوس نوخار نوخار کې چې کوم دی دا څلور پوینټ دي لکه دې کې چې کوم دی تارو دی قبو دی او بیا زمونږ د پی کې 88 چې کوم د میا عمر حلقه ده زمونږ حلقه پوینټ چې کوم دی هغه د کیف سی چې کوم دی کې ده د بائی پاس روډ دغه دی کې چې کوم دی مونږ ویلکم کوو استقبال به کوو انشاءالله د خپل سی ایم او دغه پوینټ به زمونږ انشاءالله وي د هغې تیارې دا دی چې لومبې خو دا چې زمونږ کوم ډپارټمنټ دی هغې صفایي مهم هغه چالو دی هغه وشو او کارکنان چې کوم دی نو جذبه کې دي او ان شاء الله دغه ځای موږ مختص کړی دی نو دا به ټول پی کې 88 به دغه ځای کې راغونډېږي دغه ځای به انشاءالله موږ بیا دغه استقبال کوو بیا مخکې به ځل دغې نه مخکې بیا نور څه دلته غټه جلسه به وي که نه روډ نه جی بیا دی به چې کوم دی دې نه پس ځي بیا به د شکې کې چې کوم دی هلته کې زمونږ چې پی کې 85 دی زارم خان د هلته کې به چې کوم دی او ادریس خان ای به هلته کې چې کوم دی نو جمع کېږي به هلته بیا چې کوم دی نو سی ام صاحب خطاب کوي بیا به هغه نوخار کراس کې مردان ته به چې کوم دی انټر کېږي بیا مردان خلک به یې ته چې کوم دی نو ویلکم کوي نوخار عوام ته څه پیغام ورکول غواړئ 24 تاریخ ډېر اهم ورځ ده پروګرام حوالې جی جی زه ګوره جی زه بالکل زه خو د سونه پی ټی آی ورکر دي کارکنان دي دا پیغام زموږ دا دی چې دا د خان صاحب آرډر باندې او دا سټریټ موومنټ شروع شوی دی دا یو تحریک آغاز دی دا مومنټم چې کوم دی موږ جوړو د دې لپاره چې موږ خلکو کې یوت کې دا شعور پیدا کړو چې یاره زموږ د ملک دپاره کم لیډر دی هغه چې کوم دی په جیل کې دی هغه چې په جیل کې پروت دی عمران خان هغه د چا دپاره هغه زموږ د دې عوامو دپاره پروت دی هغه نن هم ډیل کول غواړي سبا به هغه خلاصي هغه خلکو دا وي چې دی به چا به د هفتم تېره نه کړي چا به د میاشت هم تېره نه کړي هغه د 800 دن نه بره هغه په جیل کې تېرې کړي نه هغه چې د جیل نه بهر نه په سر درد راغو نه علاج دپاره بهر راووتو هماغه پروت دی سختي ډاکټر نه دی برداشت کوي بل دا چې هغه داسې کیسونه کې پروت دی چې هغه ټول دنیا نه خبر دی زمونږ دا نوجوانان نسل چې کوم دی هغوی او بل دا چې خلکو شعور دی جی یوت چې کوم دی هغوی ماشاءالله چې کوم دی ایجوکیټډ دی تعلیم اوس چې کوم دی نو عام دی ای هر څه نه بل سوشل میډیا چې کوم دی هر څه څرګند کو چېرې څه ښه دي او څه خراب دي هغه ټول پخوا به جي موږ چې واړو نو هغه ټایم به خبرنامه وه به 9 بجې کله به خبرونه راغلل به ټي وي بند کړو چا به نه اورېدل چا شوق نه سرکاري خبر بالکل اوس چې کوم دی په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ نو هلکان چې کوم دی دغه ډیبیټ کوي بالکل دا ور شعور راغو دا تاسو ګورئ دا د عمران خان کله راغو عمران خان دا شعور دی عوامو ته ورکو کني مخکې به د کلي به یا ملک لکه زه تاسو خپل خبر وکړم زما پلار نه خان دی نه زه خپله څه خان یم نه څه ملک یم نه څه نواب یم زه زما پلار چې کوم دی کاروبار یو هغه کاروبار کړی دکانداري کړې ده زه خپل چې کوم دی یو وړي کې لاندې هغه نه راوتی یم او خپل دغه کوم نو دا چې زمونږ کې شعور چا راکړو دی عمران خان راکړو داسې کسان هغه اوچت کو د مطلب د علاقې کې چې هغه د لاندې دغه نه او هغوی سوچ وکړو چې بدلون راوستل غواړي اصل شی دغه دی چېرمن صاحب تاسو خبره